رحیم. الحمدلله چې مونږه اسم اوې حرف مونږ ویلی دی او پاتې شو فعل، یعنی عربی کې چې تا عربي زده کوې، د قرآن ترجمه زده کوې، احادیث زده کوې، نو هغې دپاره به ته کلمه زده کوې. کلمه په عربی کې په درې قسمه باندې ده. درې قسمونه چې زده کړې نو تا عربي زده کړه، نو دې کې مونږ دوه قسمونه زده کړي. د کلمې څو قسمونه و؟ درې: اسم، فعل، حرف. نو مونږ حرف و اسم و ختم شو، پاتې شو فعل. نو دا فعل چې کوم دی دا هم آسان دی، ګران نه دی. زیاتر مدرسو کې دا یادول غواړي، خو یادولو نه مخکې د دې طریقه د جوړولو چې زده کړې، د ګردان د جوړولو طریقه چې اول یو ګردان زده کړې نو ټول ګردانونه به تاسو ته درځي. خو اوله څو قاعدې دي دا زده کړئ. فعل د فعل په اردو په انګریزۍ کې په یعنی زمانې څو دي؟ درې دي. کومه کومې دي؟ یوه د ماضي زمانه ده، تېره شوې زمانه کې. فعل تعریف مونږ دا کړی و چې هغه کلمه چې هغه نه مفهوم تا ته څه معنا حاصله شي، خو د یوې زمانې سره تعلق وي، یوې زمانې طرف ته ستا ذهن لاړ شي. نو دا زمانې درې دي. یوه زمانه ده حال، ماضي، بل حال اور مستقبل. اوس په عربی کې نور آسانه ده. ماضي ده پر خپله فعل دی، فعل ماضي، او حال او مستقبل هغه په یو فعل کې دننه دي. حال مستقبل یو دي چې هغې ته مضارع ویلی شي. نور آسانه ده. نوره ژبې چې زده کوې نو درې فعل به وایې په یو ځای باندې. فعل ماضي به ځان ته وایې، هغې به ځان ته قاعدې زده کوې. د فعل حال لپاره به ځان ته قواعد زده کوې، او د مستقبل لپاره به ځان ته قواعد زده کوې. او دلته په عربی کې صرف د ماضي دپاره به زده کوې او مضارع دپاره چې هغې کې حال او مستقبل دواړه دي. او دا به مخکې تا ته پته ولګي چې دا معنا د حال ورکوي که مستقبل. په هغې کې قرائن به مخکې راځي. ته خو هلته فعل زده کړه. دا ګران نه دي چې ته دا معلوم کړي چې دا معنا د مستقبل له او که د حال له، دا اسانه خبره. دې ته به ټینشن نه اخلئ چې دا خو مخکې چې قرآن پاک کې مضارع صیغه راشي نو زه به څنګه پېژنم چې دا د حال معنا ورکوي که د مستقبل. وایي دا آسان دي، قرائن غدي، دا دې ته به زړه نه وهئ. خو په عربی کې چې څومره افعال دي په قرآن په حدیثو کې په عربی کې استعمال شوي دي که نه، نو د هغې 99% 99 یعنی یو کم سل 99% دغه چې کم دي افعال چې کم دي دا د دې ماده چې کومه ده هغه د درې حرفونو نه جوړوي. ماده یې څو حرفونو نه جوړوي؟ هغه ماده چې کومه ده هغې ته په انګلیش کې ډایز هم وایي. کلبوت سی کلبوتو، یو کلبوت وي که نه چې یې باندې ته خښتې وباسي، یا خلک پلیټونه پې جوړوي. دغه کولالان چې وي که نه، کولالان دی خپل کلبتونه جوړ کړي، منګي پې وباسي. نو په عربی کې دغه کلبوت چې کوم دی دا ډایز او ماده چې کومه ده دا درې حرفي زیاته ده. درې حرفي څنګه ده؟ زیاته ده. یعنی دې دپاره معیار مقرر کړی ده، فا عین لام. معیار یې څه مقرر کړی ده؟ فا عین لام. دغه یوه کلبوت شو. فا عین اور لام. دې ته ډایز هم ویلی شي، کلبوت ورته ویلی شي، ماده ورته ویلی شي. فا عین لام دا کلمه دا څه شی ده؟ یوه ماده ده. د فعل په دې باندې تړلی شي، په دې باندې به تړلی شي، کتلی به شي. مختلفې مادې چې کومي که ماده، نو ما درته وایي چې اکثر فعل د درې حرفي ماده چې کوموي، اصل ماده چې کم شي نه دی جوړ شوی د فعل. یعنی دغه فعل وي یا به 15 حروف پکې راغلي، یا به پکې 6 راغلي، یا به 4 راغلي، خو اصل یې چې ماده وګورئ که نه، ماده به تاسو مخکې وپېژنئ، نو هغه به د 3 حرفونو نه جوړ شي. هغه ماده به یې راوالئ، ټول لفظ به نه راخلئ، ټول فعل به نه راخلئ، هغه 3 حرفي ماده به یې راوالئ، په کلبوت کې به یې واچوئ.
زدا شو کنه په دې کلبوت کې به واشي به دلته وتلې هغه د پر معیار جوړ کړی دی د کلبوت کم دی معیار چې فا عین لام ټیک ته اوس دا کتابه چې کم دی کاف تا با کتاب د کتاب ماده څه ده کاف تا با اصل ماده څه کتاب څه نه جوړ شي کاف تا با نه جوړ شي دنه کتاب جوړ شي دنه مکتوب جوړ شوی دی دنه کاتب جوړ شوی دی صحیح دی هر څه ته جوړ شو اصل ماده څه ده کاف تا با او دلته کې تاسو سره په دې فا عین لام کلمه باندې وتل نه وسوګره فا عین لام چې کم دی کنه د یو سټانډرډ یو معیاري چې کم دی کنه فاعلون دی څه شی دی فاعلون نو تا یو لفظ ولیدو کم لفظ دی دا اړنګ کا دغه بن کا بیا اړنګ تاسو ته ما ووی کنه چې دا کومه درې حرفي ماده چې کومه وي دا په کلبوت کې دلته تلل شي نو ته معلوم شي چې دا وزن څه شی دی د وزن څه دی وزن معلومولو دپاره دا طریقه ده چې دغه فعل به راوالی فا عین لام کلمه باندې به وتلی نو فا عین لام کلمې کې یوه ماده ده یو کلبوت دی یو ډایز ده فاعلون یو وزن څه شی ده فاعلون د فاعلون یو وزن دی فاعلون څه شی ده وزن نو کاف تا با دا د څه شي ماده ده د کتاب مکتوب وغیره دا ماده ده کاف تا با دغه ماده راواله په د فاعلون کې ورفټ کا فاعلون کې چې ورفټ کا څه شبتی تو وایه کاف تا با چې راواله که نه په فاعلون کې ورفټ کا نو څنګه به تی جوړي کاتبون اوس بله یوه په عربی کې یو بله وزن دی یو بله ډایز ده یو بل وزن مفعول دا هم وزن دی مفعول وزن دی که نه د فعل یوه بله فعل ماضي یوه بله ماده ده هغه ماده ده دغه کاف تا با کتاب نو تا چې دلته فاعلون په وزن باندې دا کاف تا با وتلل هغې نه څه جوړ شول کاتبون او دلته مفعول چې کومه یوه وزن ده یو وزن مفعول په دې وزن باندې چې ته دا کاف تا با وتلل نو څه به ته جوړ شو مکتوب مفعول په دې وزن دا اوزان چې څومره دي که نه د اوزان چې کم دي دا به تاسو ته اوزان آسان دي که نه مخکې روان په اوزان باندې به ته د بل فعل هغه درې حرفي ماده تلې 99% داسې دي چې درې حرفي مادې که درې حرفي نه زیات شي بیا هغې دپاره څه اوزان دی به تاسو ته مخکې راشي ښایي صحیح دی ښه دا مسله بیا تاسو واورئ چې کله تاسو فعل پیژنئ چې دا فعل څه شی دا معنا څه ورکوي دا د ماضي معنا ورکوي که د مضارع معنا ورکوي که دا د کار کوونکي فاعل معنا ورکوي که د مفعول په ده باندې کار شوی هغې معنا ورکوي ټیک دی نو دې دپاره به ته دا به راخلې چې کوم اوزان مقرر شوي دي په دې وزن کې به تلې چې وزن کې تلې نو برابر وي که نه دواړو طرف ته چې یو تله ته تلې نو دواړو طرف ته به برابر وي که نه نو فاعلون یوه تله نو بل حرف کاف تا با پې تړې نو دینه به کاتبون جوړوي که نه کتابه یو طرف ته کاتبون بل طرف ته یخ تا ونه تلل که نه تلله واله شي د فاعلون په شان کاتبون وي د کاف تا بانه به کاتبون جوړ کړې نو فاعلون په وزن به یې راولې نو دا تا وزن وکړو ودې تلله نو فاعلون ته جوړ اسانه شوه که نه په عربی کې 99% افعال چې کم دي هغه درې حرفي دي چې هغې ته ثلاثي ویلی شي دا به یاد وي ثلاثي درې حرفي ته څه ویلی شي ښه کم فعل مختلف
کم فعل چې کم دی کنه هغه مختلف صورتونه او صیغې لري. د صیغې به څومره تعداد وي؟ په انګلیش کې چې کم دی 3 تعداد دي، لکه چې ته د یو د فعل چې دا گو وینډ ګان دا 3 غدي دا فارم دي، حالات دي. د فعل حالتونه څو دي په انګریزي کې؟ 3 دي. په عربی کې چې کم دي دا د ضمایرو چې څومره تعداد ده، ضمایرو څومره تعداد 14 کنه، نو د هغې تعداد مطابق دغه د فعل ولا فرمونه دي، شکلونه دي چې کم شکلونه دي هیت چې دي کنه د فعل دا څومره دي صیغې چې ورته وي د 14 دي. نو هر یو فعل به په 14 صیغو باندې ته پیژنې. خو دې دپاره آسان دي. ضمایر ته یاد کړي کنه، ضمایر څه شو؟ اول 3 ضمایر دي څه شي ولو دا غایب بلو. په غایب کې سړی هم کېدلی شي، مذکر هم کېدلی شي، مؤنث هم کېدلی شي. په غایب کې مذکر هم کېدلی شي، مؤنث هم کېدلی شي. نو په غایب کې یو هم کېدلی شي، 2 هم کېدلی شي، جمع هم کېدلی. دا به ذهن کې وي کنه. نو د غایب به څو صیغې راځي چې ما در ضمایرو مطابق وي؟ شپږ صیغې به د غایب راشي. صحیح ده، اسانه شو. بیا ته ضمایر زده کړي وو چې د مخاطب دپاره هم 3 ضمایر وو، 3 قسمه. ځکه چې مخاطب مؤنث هم کېدلی شي، مذکر هم کېدلی شي. دا مؤنث او مذکر کې یو هم کېدلی شي، 2 هم کېدلی شي، جمع هم کېدلی. نو د غایب به څو صیغې راشي؟ شپږ شوي. دا مخاطب شپږ شوي. څو شوي؟ 12 شوي. او مونږ په ضمایرو کې ویلي وو چې متکلم هم یعنی چې کم خبره کوي، یو خبره کوي یا ډېر خبرې کوي. چې یو خبره کوي هغې ته واحد متکلم وي، نو او چې کم ډېر خبره کوي هغې ته جمع متکلم وي. نو 2 صیغې به راځي، د واحد یو به د واحد متکلم او بله د جمع متکلم. ټولې صیغې به څو شي؟ 14 صیغې به راځي. فا عین لام دا وګوره، دا اوس یو گردان چې مونږ هغې ته وایو او تصریف ورته وایو، صرف اړول بدلول، د صیغو اړولو بدلول ته صرف ویلی شي. یو ملګري ویلي هو مونږ ته چې صرف پکې وایه. مونږ څومره اسم یې په کې زیاتره نحوي قواعد مونږ بیانول. اوس په صرفي قواعد زیات بیانېږي په د فعل کې. فعل کې صرف زیات استعمال شوی ځکه فعل اوړي راوړي. صحیح دی. کله یو کلبوت کې واشه، کله بل کلبوت کې واشه. ماده ماته کې کنه ماده نه کله کاتبون جوړ کې، کله مکتوبون ته جوړ کې، کله کتاب د ډولو بدلولو ته صرف ویل شي، تصریف ورته ویل شي. ټیک دی. د غایب د پر موږ وې څو صيغې وي؟ 6 صيغې وي. اول نمبر د چا د مذکر دی، اول نمبر د مذکر دی. اوسو فعلا په دې کې با چې ته اردو یا پښتو وای نو چې خزا او سړی سره بیلوي کنه په فعل کې، نو هغه سره به ضمیر راوړی. د کې ضمیر راوړلو ضرورت پکې نشته، پټ پکې پروت. نو چې سړی وایي چې فعلا د غیب صيغه ده کنه، چې هغه کس یو کار کړی دی. فعلا فعلا په څه معنا ورکوي؟ هوا په ځای استعمال شوی کنه، هیا په ځای نه، ځکه مؤنث نه دی هوا. او وی چې هغه 2 کسانو هما په ځای به کم زغه راځي، فعلا به راځي. هلته ډېرو کسانو نه هم ضمیر پکې و، فعلو هغې دپاره فعلو راځي. اوس مؤنث دپاره مونږ چې کومه لغت استعمالو، ضمیر استعمالو زنانه مؤنث دپاره هیا، نو دلته فعلا به هغې په وزن باندې په ځای باندې بس شی راځي، فعلت. او 2 مونږ هلته ویلو هیا هما دپاره فعلتا. او هلته مونږ ویلو هن ضمیر راځي د زنانه، فعلنا. اوس د 3 شی فعلا فعلا فعلو. او بیا ورپسې چې دي فعلت فعلتا فعلنا. دا اول ګردان چې تا زده کو جوړول زده کو، یاد د نور ګردونونه بالکل یو شی د ټول به جوړي، د مضارع ولا ټول ثلاثي رباعي د ټول به یو شی. ټیک دی. خو دې کې لږ سوچ او غور وکړه چې 6 صيغې به د غایب راو باسي، 6 به د مخاطب راو باسي، 2 به د متکلم راو. دا به راو باسلی شي تاسو.
او دا به یاد هم د ګردان یاد ښه کوي چې یعنې ژبه دې پرې راواوړي ښه چې ژبه دې پرې راواوړي نو نوره ګردنونه بیا مه یاده واخلي دا یو ګردان اول یو یاد کړه صحیح دی په مضي کې نو حاضر دپاره فعلتا یعنی تا سړي ته مونږ وایو که نه چې تا دا کار کړی فعلت تا دا کار کړی کتبت تا لیکل کړي قرأت تا مطالعه کړي ټیک دی که نه فعلتا او چې دوه کسانو ته وایي فعلتما ډېرو ته چې وایو فعلتم تاسو ټولو دا کار کړی شربتم مؤنث دپاره مونږ لږ زیر پې ولګو فعلتا په ځای ولیکو فعلتې زیر باندې پېژنو او د هغې سره یو شی دی مثنا یو شی دی فعلتا فعلتما فعلتن فعلت فعلنا واحد متکلم که مؤنث وي او که مذکر وي دا یو شی دی او جمع متکلم که مؤنث وي که مذکر دا یو شی فعلت فعلنا اوس دا ګردان ته ووایه زر زر ووایه شاوه فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن داس تیز تیز ما وایه لږ رټا به نه لګوي سوچ پې ورته کوه چې اول ما مذکر دپاره ووایي فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا تو وایه بس دا غږ فعل فعلا فعلوا فعلت